خلک ویری چې قیامت په کله راځي ویم په پاکستان راغلی دی او په نور ملکونو پته نشته په پاکستان قیامت راغلی دی ځکه اوړه ستا په ملک کې نشته او چینی نشته راشن نشته معیشت نشته کاروبار نشته بجلی نشته ستا په ملک کې دا شی په سولرو روان دی ګیس نشته ستا په ملک کې نو څه پکې پاتې دي څه پکې پاتې دي بس قیامت دی په پاکستانیانو مونږ باندې خو قیامت راغلی دی محترم مونږ تاسو به اوس د آینده ګرمۍ کې قیامت ووینئ په یخنۍ کې دا حال دی محترمو چې په تیارو کې او لکه دړندو په جوماتونو پسې هغه ټکسونه راځي محترمو په جوماتونو پسې د سولر ټکس شروع شو د ټي وي ټکس ورپسې راځي د وي سي آر او د انټرنیټ ټکس ستا په معبدخانې پسې راځي زموږ غیرت کم دی محترم زموږ غیرت شته مې په موږ قیامت راغلی دی او د نورو راته پته نشته پاکستان باندې قیامت راغلی دی او د نورو ملکونو نشته دا خلک غلي ناست بجلی نشته ګیس نشته دکانداري معیشت برباد چې عزت نشته په پاکستان کې د یو پاکستانی حیثیت د خره نه لاندې پاتې شي محترمو ته لږ څه بیروني ممالکو ته سفر وکړه چې ستا شین پاسپورټ یې ولیده لکه د خرو او سپو به په قطارونو کې ولاړې محترمو لکه د خرو او سپو به ولاړ تا ته به د خپل حیثیت ته د پښتونه تا ته بره اسلام آباد او لاهور ته هم سفر وکړه او هغې ته پته ولګېږي نو لکه د خرو او سپو به ولاړې زموږ دونه حیثیت پاتې شو خو موږ ته پته نشته محترم هر شی موږ سره ډېر دی ذخیره ټول د خیبر پښتونخوا نه ځي دا څومره ملکونه وزیرستان بلوچستان زموږ د پښتنو نه ټول آمدن په یو جمله درته نه وایم محترمو زموږ ګوی عجیبه غوندې خبره دا زموږ یو مشر دی هغه اکثر کوي وایي دا پښتانه دومره ذلیله شو چې د دې ځای نه هغه ګولډن چرګې نه دي محترمو کورنۍ چرګې پنجاب ته ځي او پارانې هغه پارامي چرګان موږ پسې د پنجاب نه دلته راځي الله دې رحم کړي کورنۍ د دې ځای نه روانې پنجابیانو محترمو افسرانو ګولډن کورنۍ چرګې خوري او تا پسې پارامې رالي تاسو ته یم پښتنو بس د دې نه تا ته څه تصور نه راځي چې زه په کومه دغه کې روان مې پاکستان باندې قیامت راغی نور پته نشته محترمو خبره مې څه پورې کوله نو امام ستا او د الله په مابین کې واسطه ده جملې ته توجه شه که واسطه کمزورې ومون نه کېږي محترم او دغه امام ډیر کرتا چې یو امام پسې د مونږ وکړه زندګۍ کې د یو عالم پسې داسې مونږ وکړه چې هغه بزرګ دی توجه شته دې جملې ته په زندګۍ کې دی یو داسې عالم پسې مونږ وکړه چې د هغه په بزرګۍ کې شک نو هغه دیندار او تقوادار او محترمو بس دغه یو مونږ ستا د جنت ته دننه کېدو دپاره لوی سبب دی شوک سر سبحان الله انشاءالله دا به عقیده ساته او امام به تقوادار ساته محترم که د امام ډایرک ورته ووایو زه تاسو ته جمله وایم که امام د په غلط کار ولید ډایرک ورته ووایم مولوي صاحب دا غلط کار دی درکې زه خو وایم ډایرک وایم که مقتدیانو کې مې غلط کیس ولید مخکې ورځو کې دلته د اډه کې څه کسانو سره جینکۍ ولاړ وي اخر مارانې ما ورته اشاره وکړه مې دا کار دی ټیک نه دی کني په ممبر به ګورې بد الفاظ وایم او نوم دې راته یاد دی ما ته وي مولوي صاحب معافي کوه بیا به نه کوو معافي کوه بیا به نه کوو او هغه کسان هم ګورې عام خلک نه دي د دې اډې تکړه خلک دي مالداره خلک دي خو الحمدلله مې ګورې تاسو ته پته ده چې فقیر ګورې په زړه کې د حضرت انسان نه یره نه ساتي او مې ویلي دي په بیت الله کې خدای ته خدایه که کله را باندې د یو انسان روب غالب شو نو خدایه مړ مې که بس بیا مې زندگی نه ده پکار یره نه منم د حضرت انسان نه او دا زما په تصور کې هم نه راځي محترمو چې یره به انسان د انسان په زړه کې راځي کفر یې ګڼم که په زړه کې مې یره د مؤمن راله نو دا زه کفر ګڼم بس دا زړه نه دی بیا دا د کافرانو زړه دی او تاسو ته وایم ای د محمد رسول الله امتیانو زما مقتدیانو که په ما کې غلط کار ولید د ګریوان نه مې ونیسه او د ممبر نه مې راکوز کا وی مولوي صاحب دا کار دی ټیک نه دی اول د دې صفایي وکړه نو زه به صفایي کوم که مې ونه کړه نو ستاسو خطاکار او ګناهګار یم محترم به دې کې بره خبرې نه کوم یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام